الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، صدق الله العظيم. इंतहाई काबिल एहतराम हज़रत मौलाना अनवारुल हक साहब, ज़मान शेख उस्ताद हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहब रहमहुल्लाह, दे खानवादे तमाम उलमाए किराम, दारुल उलूम हक़्क़ानिया, तमाम असातिज़ाए किराम, फ़ुज़लाए अज़ाम, तलबाए अज़ीज़, देखिए इस शक नश्ता चीज़ दारुल उलूम हक़्क़ानिया पे इहाता के और दारुल उलूम दारुल हदीस के फज़ल मुबारक के रूहानी, दीनी और इल्मी इज्तिमा के ज़ शिरकत कौमा मदा शिरकत ज़ान दे पारा ढेर ज़्यादा सआदत और ढेर ज़्यादा इज़्ज़त सबब हुआ है। दारुल उलूम हक़्क़ानिया के ज़ान मेलमा न बोलो जाए कि मेहमान खुसूसी मादल तातकार सबक हो जाता और दे मजबख रोटे में खोड़े दी और दे दाल में खोड़े दी। जहाँ शेख दुआगान दी चिदानन कम मंजर ज़गोरमा और हमेशा गोरू और दाद हगद इखलास तदक दुआगान नतीजदा चनन हम देहगोल बरकातना मंगो तासटोल माला मालियू और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दगा सिलसिला तर क़यामत पूरे जारी वसाती और दे इल्म दगरना दे तर क़यामत बल वसाती। महतरम औरों, दग जामियात और दग मदारिस पदू के दे वाहिद उलूम हिफाजत की वही हर अजीम नेमत था कि अल्लाह पाक इंसान तराए ले गले तो इंसानों के आगे पारा बरगजीदा शख्सियात आगे बतौर रसूल व अम्बिया
منتخب کړي خو دنیا نن عقل ته اهمیت ورکوي او د انسانی ترقی ذریعہ صرف عقل بولی په دغه نظر نشته چې هر چند چې عقل یو ډېر عظیم الشان نعمت ده او نن چې په دنیا کې انسان کومه ترقی کوي ساينس کومه ترقی کوي نوی ایجادات نوی ټیکنالوژي دنیا ته مخې ته راځي یقینا دا ټول د عقل کارنامې دي لیکن دنیا په دې کې د حلال او د حرام فرق بیان کوي فائدہ او ضرر پاغه کې امتیاز نه کوي د نفع او د نقصان امتیاز نه کوي او بیا وحی خارجي اثراتنا متاثر کیږي او دا عقل کلواري خطا هم کوي په دې کې انحراف هم راځي نو الله رب العزت عقل هم د دې پابند کړو چې ته به د وحی تابع د وحی پر رڼا کې به ته د انسان رهنمایي کوي ځکه چې وحی هغه کې د خطا او انحراف امکان نشته لکه یو سړی بینا ده د دې سره روغ برابر ده خو که تیار شي بجلی بند شي بند کمره وي نو د بینای تمام قوت د باوجود چې تر څو پورې دته خارجي رڼا نه ملاو او د خارجي رڼا رهنمایي نه ملاو دغه خپل بینایی په تیارو بدل شي دغه رنګ عقل ته هم د وحی رهنمایي ضرورت ده او په بر صغیر کې مدرسې تقسیم نه وي چې دا عصري مدارس دي او دا دینی مدارس دي دا د دور جدید د فنون مدارس دي دا د قرآن او د حدیث مدارس دي خو کله چې پیرنګي په علی ګړھ کې په یو سکول کې کم نصاب ورک او دغه نصاب سرکار تر انتظام لاندې کو نو هغه نه قرآن وایست هغه نه حدیث وایست هغه نه فقه وایستله علوم وحی چې کوم د هغه د مدارسونو بهر کړل چې راتلونکي نسلونه به تش په دې خبرې چې زه مسلمان یم په هغه سره به د وحی رهنمایي نه او ظاهره خبره ده چې د روح غذا هغه وحی ده ایمان غذا هغه وحی ده نو که الله رب العزت خپل کتابونه نازل کړي دي یا د هغو کتابونو پر رڼا کې د هغې شرح انبیاو کړې ده او د قرآن پاک آخري کتاب شرح جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تماما حیات طیبه وا د هغه قول او عمل دا ټول د قرآن پاک تشریحات دي او هغه امت ته وسپارل نو لکه الله رب العزت فرمی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
چې سستا رب د طرف نه پتا نازل شوي دي مقه به خلکو ته رسئ په هغې کې د رد و بدل یا په هغې کې د قطع برید یا د تبدیلی او د تغیر اس اختیار پیغمبر ته حاصل نه ده په دغه رنګ باندې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها الله دې هغه کس تر او تازه لري چې زما خبره اورېده بیا یې یاد کړله بیا چې څنګه اورېدلې وه هغسې بل ته ورسوله نو دا یو امانت ته چې هغه امانت کې انبیا د دغه امانت په حفاظت کې په اول نمبر ولاړ دي او بیا له هغې نه بعد نن دا معامله علماو ته سپارل شوې ده العلماء ورثة الانبیاء دا د انبیاء وارثان دي نبی علیه الصلاة والسلام فرمی سیکون بعد خلفاء ما نه پس به بل پیغمبر نه خو خلفاء به وي ورثا به وي او هغه به زما د دین سنبالوي اوس زما ورونو دا دین په انفرادي زندگی کې هم رهنمایي کوي او په اجتماعي ژوند کې هم رهنمایي کوي ملی او مملکتي ژوند کې هم رهنمایي کوي خو زموږ اکابر دا فرمي چې په شریعت کې که چاته یو انفرادي مسله پیښه شوه نو بیا هغه مسلې رهنمایي دپاره د فرد عالم رای حجت ده په مدرسه کې دارالافتا ده خلک راځي مفتي صاحب ته فتوا ورکوي استفتاء ورکوي دی جواب ورکوي چا نه مونځ کې خطایي شوې ده چا نه په روژه کې خطایي وشوه چا نه په زکات کې خطایي وشوه په میراث کې خطایي وشوه په حج کې خطایي وشوله نو راشي د کلي مولا نه د امام نه استاد نه تپوس وکړي هغه ورته مسله وښیي هغه دپاره هغه حجت وي لیکن مملکتی امور دپاره قومي او ملي امور دپاره د یو فرد عالم رای حجت نه ده هغې دپاره د علماو یو جماعت پکار وي چې په اجتماعي رای سره دوی د امت او د ملت او د مملکت رهنمایي وکړي او دې ته شوراییت وایي وحی بند خو شورا به تر قیامته پورې وي هغې پر یو نظم پکار نو حضرت شیخ مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله بفرمیل نظر الله امرأ سمع مقالتي الله دې هغه کس تر و تازه ساتي وی دا تر و تازگی دا علی الاطلاق دا ظاهری طور باندې هم دې تر و تازهی باطن به هم تر و تازهی دنیوی زندگی به هم تر و تازهی برزخی زندگی به هم تر و تازهی او اخروی زندگی به هم تر و تازهی او بیا به مثال راکاو چې د یو کس دو زامن دي یو مدرسې کې سبق وایي طالب ده او بل په کلي کې مزدوري کوي لیکن د کلي هغه مزدور هغه زمیندار دي د یو پلار زامن خو هغه تاسو خوار ګرځي تر و تازګي په بدن باندې په جسم باندې نه ښکاري او دغه طالب چې دغه ورور د یو پلار دوی دی زبن دی د داسې سپینو جامو کې تر او تازه ګرځي ته به وایې لکپتي کروڑپتي اولاد ده دا هغه تر او تازګي ده چې الله رب العزت دغه علما او طلباو ته بخښلی ده
خو بیا به دا هم فرمیل چې بچو تاسو به دا خیال وي چې موږ دلته 8 کاله تیر کړل 9 کاله هم تیر کړل دوره حدیث هم وکړو اوس موږ علما شولو نو تاسو علما نه یې په تاسو کې د عالم جوړېدو استعداد اوس پیدا شو که تاسو غواړئ چې دې نه پس تاسو علما وګرځئ او دنیا میں بطور عالم وپیژنئ او بیا تاسو په حیثیت کې دې عوام رهنمایي او امامت وکړئ نو اوس د دې جوګی چې تاسو غواړئ به جوړېدای شي الله رب العزت نے موږ کې هغه استعداد پیدا کړ اوس خبره دا ده چې د امت اجتماعي رهنمایي لپاره د اجتماعي رای ضرورت پېښ نو هغې لپاره هم جماعت پکار ده حضرت مفتی محمد فرید صاحب رحمه الله زموږ استاد و هغه به په آخر کې څه نصیحتونه طالبانو ته کول په هغو نصیحتونو کې به یو نصیحت دا و چې ګورئ تنها انفرادي ژوند مه تېروئ جماعت سره وابسته شئ تنظیم سره وابسته شئ خدا یاد وساتئ چې داسې یو جماعت چې هغه د مملکت او په مملکت کې د ملت او د قوم رهنمایي کوي هغه جماعت د جامع نظریه حامل جماعت وي هغه د یوې وړوکې شعبې یا خاصه شعبې تر حده پورې ځان محدود نه ساتي نو داسې یو جماعت چې هغه یو جامع نظریه لري او کامل مکمل دین او دغه هر شعبې په حواله باندې د قوم او د امت رهنمایي کوي د دغه جماعت سره وابستګي دا واجب ده علیکم بالجماعه والاطاعه پتا سو باندې جماعتي ژوند اختیارول دا لازم دي او تقدیم ما حقه التاخير دا لزوم فائدہ کوي نو جماعتی زندگی خود جماعتی زندگی نظریاتی لحاظ سره والاطاعه او بیا اطاعت پتا سو لازم ده چې هغه جماعت یا د هغه امیر یا هغه عامله یا یو اداره یو فیصله وکړي روزمره معاملاتو کې هم نو هغه اطاعت در باندې واجب ده اوس کې دی شي چې داسې یو جماعت چې هغه د جامع نظریه په اعتبار سره په حق جماعت وي لیکن چونکه شورایت تا نو اجتهادي غلطي په یوې مسلې کې کولای شي امکان شته چې په یو مسله کې غلطي وکړي نو چې جامعه نظریه دې صحیح وي او په یوې مسلې نه وي کې چېرته اجتهادي غلطي وشي دا له جماعت نه د جدا کېدو اجازت نه درکوي جماعت سره لزوم په یوې اجتهادي غلطي سره نه ختمېږي لکه مسافر روان ده په لاره کې یو درنه ونه ده او ښه غټ سوری لري خو چې دی ورغی ستړی ده ځان څوکه کوي لږ دمه کوي په یو شاخ نیم پکې وچ ده دا یو نیم وچ شاخ دا تا د دغه ونې راحت نه نه بې نیازه کوي ته به خامخا دې ته کېدې دې سوري ته دلته به دمه کوې او د دې نه به استفاده کوي دغه رنګې
که جامع نظریه په اعتبار سره یو جماعت باطل ده نو هغې له لا تعلقي در باندې واجبه ده. نو که یو مسافر رواني او ښه غټه ونه ده خو وچه ده ټوله پاڼې غورځېدلې دي بیخي توره ده خو یو شاخ نیم چېرته پکې شین شته نو دا یو نیم څه پاڼې یو شاخ که هغه شین هم وي خو هغه تا ته د راحت فایده نشي درکولی ته هغې ونه ته نه کښېنې. نو چې کوم جماعتونه زموږ اکابرو جوړ کړي دي او په ډېر تدبر سره جوړ کړي دي ښه تدبیر یې وله کړی ده هغو سره وابستګي دا په هر مسلمان باندې واجبه ده او هغې نه لا تعلقي اس اجازت په شریعت کې نشته. او هغه جماعت چې جامعه نظریه چې ده په هغې باندې د قوم رهنمایي کوي که هغه باطله وي او یو نیمه فیصله اجتهادي طور باندې صحیح هم وکړي که نو دا یو نیمه فیصله که هغه صحیح هم کوي دا دې اجازت نه کوي چې ته هغه سوري لاندې کښېنې او هغې کې شمولیت وکړي. نو الله رب العزت مونږ ته چې کوم جماعت را کړی ده دا زمونږ اکابرو چې دا د کومو اکابرو مونږ دلته اوس په حدیث کې سند بیان کړ مونږ د دغه سلسلې خلک یو. ما ته یو مولوي صاحب ورځ وایي ته خو اسلام او جمعیت علماء اسلام داسې مترادف خونده پیش ہے. نو ما مولوي صاحب خطا ہے داسې کله هم نه ده. اسلام تش په پاکستان کې نه ده اسلام په ټوله دنیا کې ده عربو دنیا کې هم ده په ایشیا کې ده په یورپ کې ده په افریقا کې ده او هر ځای کې الله رب العزت د دغه دین خدمت لپاره خلق پیدا کړي دي چې په ماحول کې دغه مناسبت سره دوی هلته د خپل دین خدمت کوي. خو چې دا زه اسلام کوم او زه په سټیج ولاړ یم او زه درته وایم چې اسلام او اسلامي نظام او اسلامي حکومت او الهي حکومت که یو کس را پاسېده په جلسه کې او ما ته وویل چې مولوي صاحب دا اسلام خو ته کوې تا سره د اسلام څه سند شته دا د کومه ځای نه کې نو الحمدلله ما سره بیا سند موجود ده په دغه سند سره زه حواله ورکوم چې دا دین ما ته را رسېدلی ده دا د مولانا عبدالحق په ذریعه را رسېدلی ده دا د مفتی محمود په ذریعه را رسېدلی ده هغه ته د حسین احمد مدني طرف نه راغلی ده هغه ته د هغه شیخ الهند د طرف نه او هغه ته د مولانا قاسم نانوتوي د طرف نه او دغه جمعیت علما زما سند ده په سند ثابت جماعت ته او زما سیاست هم سند لري. نو په دغه نظر سره خپل زندګۍ ته وګورئ په دغه نظر سره د جماعت اهمیت ته وګورئ او نبی علیه الصلاة والسلام ډېر په صراحت سره فرمي الجماعة رحمة والفرقة عذاب جماعت رحمت ده باهمي تقسیم دا عذاب او یلبسکم شیعا الله د یو عذاب شکل دا ده چې یو بل مقابله کې واچي ویذیق بعضکم بعض د یو بل زور به تاسو ته دا عذاب شکل ده. نو لږ به په دې باندې ډېر غور کوو. مونځ یو داسې شی ده چې نه طریقه بدلیږي او نه وخت بدلیږي. روژه داسې یو عبادت ده چې نه وخت بدلیږي او نه طریقه بدلیږي. زکات یو داسې فرض ده چې نه طریقه بدلیږي او نه وخت بدلیږي خپل احکامات لري. حج دغسې شی ده لیکن ورسره چې ته
اعلاء کلمت الله د پاره جدوجهد او مهنت د پاره راوځي نو هغه د پاره تا یو جماعت سره وابستګي وکړه دا جماعت به همیشه هر مرحله باندې چې نوې حالات ورته پیدا کیږي او یو نوې محاذ مخې ته راځي نو هغه د پاره خپل تدبیر وي او خپل با انتظام وي د بدر حکمت عملی ووا د احد حکمت عملی بلوا د حنین ولا بلوا د تبوک ولا بلوا دعوت دا هم اعلاء کلمت الله د پاره هغه حکمت عملی بلوا د جنگ احکامات نور دي د دعوت احکامات نور دي د تحصیل علم احکامات نور دي او په خپل خپل موقع باندې د شریعت احکامات پرانا کې با خپل ژوندۍ ځان ته برابر الله دې زموږ اکابر باندې رحم وکړي کروڑوں رحمت الله الله تعالی دې په قبر باندې نازل کړي نن چې موږ دلته ناست یو او دا سپین پټکی موالي دي یو نوراني ماحول دا د حدیثو کتاب مخه ته پروت دا د اکابر محنتونو او د هغو نتیجه ده نو د خپل استادانو به احترام کو چې دا څومره استادان دي تر نبی علیه الصلاۃ والسلام پورې باید چې درجه به درجه هغه ته پرړه کې لوی مقام ورکړي ولې چې دا مدارس چې الله مو ته پلاس راکړي دي او په دوی کې موږ ته دغه علوم راکړي دي نو دا تش علوم نه دي د علم مطابق عملی زندگی دا هم لازمه ده یوه ته موږ تعلیم وایو بل ته موږ تربیت وایو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمی انما بعثت معلما ذو استاد بل ذا فرمی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق دغه علم مطابق به تاسو عملی زندگی هم درکوم چې اخلاق هم درکې راشي نو په دغه اعتبار سره الحمدلله موږ یو تحریک یو جهد مسلسل یو او موږ د خپلو اکابرنا چې کوم شی په میراث کې حاصل شوی ده عام دغه دوه شیونه دي یا قومي او اجتماعي او مملکتي نظام لپاره جمعیت علما قائم کړی ده او یا د اسلام علوم لپاره مدرسه قائم کړی ده او بیا صرف نظریه نه راکړي دغه نظریه سره موږ ته منهجم خودلای ده رویه هم راته خودلای ده چې په دغه رویو سره به تاسو د خپل نظریه خدمت کوئ چې دا رانه دایم شي په اجتماعي ځون کې دا برکات وي چې ماره غلطه وي خو بل رای به صحیح وي بیا به بل رای صحیح وي بیا به یو رای وي بل به بل وي خو چې دا مجتمع شي نو بیا یو روغ رای ته راوځي حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمی چې ما ته کله نوې مسله را مخته شوه نو ما به اول د هغې حل په قرآن کریم کې غوښته زه به ناکامه شوم حل به مې نه شوی رایستی بیا به مې د نبي علیه الصلاة والسلام په زندګۍ کې د هغې حل غوښته بیا به زه په هغې کې هم ناکامه شوم بیا به مې د خپل اهل الرای عابدین و زاهدین دا به مې راغونډ کړل او بیا به مې د دوی رای واخیسته هغه چې په کومې رای باندې متفق شول هغې مطابق به ما امر صادر کړ دغه روایت حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مروي ده په اضافه د دې چې ما به د ابوبکر صدیق په زندګۍ کې حال وکړ دغه روایت له حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هم مروي ده او په یوه اضافه سره چې ما د عمر په زمانه کې د حل وکړ او چې به پیدا نه کړ بیا به دا مشران راوختل اصحاب الرای به جمع کړل عابدین او زاهدین چې ماحول کې ټول تکړه تکړه خلک وو دا به هغوی رای باندې اتفاق وکړ
او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته خو نبی علیه الصلاۃ والسلام براه راست فرمایلی دي چې په خپل انفرادي رائے په فیصله نه کوي، مشورې سره کوي. نو دغه نعمت چې الله تعالی مونږ ته کوم را کړی ده، یا د جماعت په صورت کې یا د مدرسې په صورت کې، دې به حفاظت کوو. دا ستړیا غواړي، خو دغه ستړیا دې پر اول شی اوس امام بخاری خو ابتدا د کتاب له کتاب الوحی نه کوي، نو په کار خداو چې په ترجمه الباب کې د وحی په حواله سره یو حدیث نقل کړی وای، لیکن دا ابتدا کوي انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها. نو اخلاص او خاص ضرورت دی. اوس چې اخلاص څومره زیاتی عمل به دومره درونی، پتہ لګي به درونی، که اخلاص کم وو پتہ لګي به سپکی. نو په اول کې درته ویل چې نیت ټیک کړئ او الله رضا ځان مقصود وبولئ، او په آخر کې درته ویل چې ونضع الموازین القسط لیوم القیامه وان اعمال بني ادم وقولهم یوزن، چې بیا به تللی کېږي هم ده. نو چې څومره د اخلاص مضبوط وي په الله د بروسه زیاته وي، عمل به د دومره درونی، او چې څومره د بروسه پې کم وي، نیت ته خراب وي، نو بیا به تله هم دومره سپکه وي ستاسو. الله مونږ دا تله درنې کړي، الله مونږ کې اخلاص پیدا کړي، ایمانونه مونږ الله تعالی قوي کړي، او الله تعالی دې دغه مدارس او دارالعلوم حقانیه دغسې تر و تازه لري، داسې دې آباد لري، او د علم رڼا دې همیشه دپاره په دغه ادارې کې الله بله وساتي. ډېره مننه. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.